सुप्रीम कोर्ट کې نن یو ډېر غټ کیس شوی دی. چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته یو ډېر غټ سرپرایز ملاو شوی دی. د خپل ایکسټنشن د لپاره چیف جسټس قاضي فیض عیسی کوششونه روان کړي دي، خو هر کوشش یې ناکامه کیږي. نن یو کیس په سپریم کورټ کې لګېدلی دی چې په هغې کې هم چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته یو غټ شکست ملاو شوی دی. ډېر اهم کیس و، تفصیلا پرې خبره کوو چې کیس څه و، بینچ پې د څو ججز بینچ پې لګېدلی او چیف جسټس قاضي فیض عیسی په دې کیس کې ډساپوینټ شوی څنګه دی، ناکامه شوی څنګه دی، او چې کوم مطلب د ایکسټنشن د کوششونه کوي نو هغه څنګه فلاپ شوی، په هغې باندې هم تفصیلي خبره کوو. جی دا کیس چې کوم دی 5 رکنی بینچ هینډل کولو او دا بینچ هم حکومت جوړ کړو. مطلب دا کوم بینچ جوړ شوی دا هم د صدر، د وزیر اعظم او د چیف جسټس قاضي فیض عیسی د دریو کسانو دا بینچ په خپل ځان له جوړ کړو، په آئین باندې نو جوړ شوی. جی نو اوس دې بینچ نه جسټس منصور علي شاه انکار کړی دی چې دا بینچ غیر آئینی جوړ شوی دی، نو زه دې بینچ کې ناسته نه کوم. او اوس کیسو کیس 63A کیسو 63A کیسو 63A کیسو ډیټیل سره مو پیو مجیب عمر عطا بنډیال صاحب چې کومو ریټایرمنټ نه مخکې هغه یو قانون جوړ کړی او دا قانون تشریح داسې کړی و، دې قانون ته 63A قانون ویلی شي. د هغې قانون مطابق دا کچرې د پی ټي آی یو سړی د پی ټي آی یو ایم این ای مسلم لیگ نون ته ووټ ورکړي او هغه د پی ټي آی خلاف وي، مطلب چې د پی ټي آی کوم مطلب مشر دی وویل چې ته به ووټ نه ورکړې او هغه ووټ ورکړي خرڅ شي، مطلب د پی ټي آی ایم این ای خرڅ شو او مسلم لیگ نون ته ووټ ورکړو، نو یو خو به د پی ټي آی دغه ایم این ای چې کوم وي دی به نااهل کېږي، دنه به خپل سیټ ځي او بل د هغه ووټ په ریجیکټ کېږي، د هغه ووټ په نه کاونټ کلی کېږي. جی دا قانون چې کوم دا چیف جسټس عمر عطا بنډیال جوړ کړی و. جی دا هغه زبردست قانون جوړ کړی دی. اوس دا قانون چې کوم دی دا 5 رکنی بینچ دی وی چې دا قانون کې مونږه په دې قانون باندې مونږ ریویو اخلو او دې کې مونږ چینجز کوو. دا 63A قانون چې کوم په دې قانون کې دا 5 رکنی بینچ چې کوم دا د ریوایز کولو چې راشي دې کې به مونږ دا قانون بدل کړو، سره دو بدل پکې کو، یعنی د پی ټي آی چې کم کسان دي ای به نون لیگ ته ووټ ورکړي او دا غي ووټ چې کم دی کاونټ کړلی بشي او که غي بیا ډي سیټ کېږي هم نو زمونږ پیسې پروا نشته، بس هغې به پیسې والي چېرته بل وطن کې به زندګي شروع کړي. مطلب دلته خو دی له سیټونه پکار دي، یا به د پی ټي آی ایم این ای دی یو ځل بیا اغوا کړي یا په څه ناسه طریقه به هغه نه ووټ والي، نو دی وی راشه دا قانون به بدل کړو. ووټ په چې کوم دی د ووټ د ترمیم به پکې وکړو چې مطلب د قانون کې موږ چینجز وکړو چې ووټ په کاونټ کېږي، نور ایم این ای وغیره که ډي سیټ کېږي که ختمېږي ختم دي شو، که هغه ووټ ورکړو نو هغه ووټ په کاونټ کېږي. نو اوس دا بینچ چې کوم دی د بینچ نه منصور علي شاه صاحب هم انکار کړی دی، جسټس منصور علي شاه صاحب او جسټس منیب اختر صاحب دې دواړو ججز دې نه انکار کړی چې په دې کې موږ ناسته نه کوو. جی ځکه دا بینچ چې کوم دی دا غیر آئینی جوړ دی، دې کې چې دا کوم 15 ججز ناست دي دا غیر آئینی ناست دي، دې کې د سینیارټي یو جج هم نشته، په دې وجه باندې ته هغه انکار کړی دی. اصل کې دا ټول کیم چې کوم دی دا چیف جسټس قاضي فیض عیسی ایکسټنشن دپاره دی، خو دلته جسټس منیب اختر هم د دې بینچ نه انکار کړی دی. اصل کې دا وایي چې د پی ټي آی کسان به راګیر کوټ پتې والو ووټ په د هغې کاونټ کړلی شي او د هغې که بیا ډي سیټ کېږي او کار څه کېږي د هغې خپلې رانجې دي، خو دغه ووټ چې کوم دی ووټ قیمتي دی. ووټ چې مونږ کاونټ کوو ووټ زمونږ په خاته کې راشي مونږ بیا آئینی ترمیم وکړو او آئینی عدالت په جوړ کړو یا به ایکسټنشن وغیره میلو شي، خو دغه کوشش چې کوم دی یو ځل بیا ناکامه شوی. دغه 5 رکنی بینچ کې چې کوم اهم جج او جسټس منصور علي شاه صاحب او جسټس منیب اختر صاحب دغه بینچ نه انکار کړی دی. جی دا اپډیټ ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.